اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو ستاسو د ټولو ملګرو ډېر شکریا چې تاسو رالی او زموږ د منګورې پولیس هلې ځلې کم چې د جرایم پیشه عناصرو خلاف دي د هغې متعلق تاسو دنیا ته ښودل غواړئ. ستاسو ډېر شکریا. څنګه چې ستاسو په علم کې ده چې جرایم پیشه عناصر د خپل مجرمانه سرګرمو په سلسله کې مسلسل لګیای او خپل مجرمانه قدمونه پورته کوي. خو الحمدلله زموږ د سوات پولیس هم د دې خبرې جوګه دي چې هغه د جرایم پیشه عناصرو خلاف مناسب قانوني کاروایني وکړي. ستاسو په وړاندې ده څو ورځې مخکې هم د پولیسو ډېرې کاروایي چې هغه تاسو د هغې کې شامل شوي یې تاسو لیدلی دي. یو ځلې بیا د جرایم پیشه عناصرو ګامونه تیز شوي چې د موټرسایکلو د غلاګانو بار رپورټونه کېدل. په دغه سلسله کې باقاعده یو رپورټ شو. په هغې رپورټ باندې زمونږ آر پی او صاحب جناب اعجاز خان، زمونږ ډي پی او صاحب جناب قاسم علي خان په سختۍ سره نوټس واغستو او په دې کې باقاعده یو ټیم مقرر شو چې پای کې یو زمونږ د منګورې تاڼې ایس ایچ او صاحب انسپکټر ګلشید خان، زمونږ د بارامه چوکۍ انچارج اکبر حسین خان او محب الله خان چې د تفتیشي سټاف سره تعلق ساتي دا شاملو. دې ځوانانو په لږ ټایم کې د جرایم پیشه عناصرو خلاف کارواینه وکړي. په دې جرم کې ککړ 4 ملزمان چې هغه تاسو لږ ساعت مخکې ولیدو دغه گرفتار شو او د هغې نه 8 موټرسایکلې برامد شوې چې پای کې یو موټرسایکل پرزې کړی شوی دی. هغه هم تاسو ته وښودلی شول. که چېرې عوام زموږ سره مرسته وکړي او خپل موټرسایکل خپل ګاډي خپل قیمتي څیزونه بې ځایه نه پرېږدي نو جرایم پیشه عناصرو ته به په غلا کولو کې اسانتیا نه وي. خو زه ستاسو بیا شکریا ادا کوم او خاص کر د خپل عوامو چې ستاسو د عوامو زموږ سره مرسته شامله ده چې څومره جرایم پیشه راځي او دلته څه قسم جرایم پیشه سرګرمۍ کوي نو الحمدلله عوام زموږ سره اوږه په اوږه ولاړ دي. موږ ته ټایم په ټایم باندې اطلاع راکوي او د دغه جرایم پیشه خلکو خلاف موږ کاروایي نه کوو او هغه بیا ستاسو په وړاندې